الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا وقال تعالی فی مقام الآخر فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف ومنا محبت سرد خپل خیستہ نبی علیہ السلام پر دربار اڑان دے کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ گرامی قدر لری نزدین راتن کو معززو مسلمانانو مشرانو کشرانو نوجوانانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم، هر کله وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ۔ ما عزت مندو، نن 23 اگست 2024 بمطابق 17 سفر المظفر 1446 سینی ہجری۔ ما عزت مندو، تاسو ترمخا ما دا قرآن مجید فرقان حمید دو آیتنا وړاندې کړو۔ اللہ رب کریم په سورہ نازعات کې 15 قسمونه خوري، 2 قسمونه الله په یوې خبره باندې خوړلې دي۔ الله فرمای فالسابقات سبقا، پس ما د قسم وی اغو باندې چې مخکې کېدونکي دي، فالمدبرات امرا، ما د قسم وی په اغو باندې چې د کارونو تدبیر فرمای۔ دا 2 قسمونه الله رب کریم په دې مقام باندې وخوړل۔ نن به زمونږ بیان انشاءاللہ د دې 2 آیاتونو په رڼا کې وي۔ دا د هر مسلمان عقیده دا، ما طرف ته ګورئ، د هر مسلمان دا یقین دی او چې تر څو پورې په دې عقیده او په دې یقین کې ذرې برابر هم شک وي، دا سړی مسلمان نشي کېدی۔ خالق الله دی، مالک الله دی، رازق الله دی او واجب الوجود دے او عدم محال دے۔ خو چونکہ تاسو اورے علماؤنا قرآن و حدیث چا اللہ رب کریم دا خپل نظام دا کارون چا دی اغا فرشتو تا حوالہ کړی دی۔ سا فرشتے انسان روح قبض کولو باندے مقرر کړی دی، سا فرشتے اللہ رب کریم د انسان پر رزق باندے مقرر کړی دي، سا فرشتے اللہ رب کریم کرامن کاتبین په صورت کې مقرر کړي، سا فرشتے اللہ په قبر کې انسان ته مقرر کړي۔ او دومره پورې روایتو کې راځي چې هر یو انسان سره 60 فرشتے دي، 2 فرشتے خو صرف اعمال لیکلو والی دي، دین علاوہ دا خوراک سکاک دا نماستی دا پاسدہ دا حفاظت ٹوٹل ہر انسان سارا کم و بیش 60 فرشتی وی۔ نو اللہ رب کریم دا کارونا دے فرشتو تا سپارلی دی۔ اس دلتا مونگا سوال پوچھ دا اللہ رب کریم قسم اخوڑلو پا دے 2 خبرو باندے، فرمائی ما دے قسم وی اغا مخکی کے دن کو باندے چا مخکی کی گی، او بیا فرمائی ما دے قسمی پا اغا باندے چا دا کارون تدبیر کوي۔ دلتا منگ برا اوچت کو تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی
تفسیر المعالم التنزیل المعروف بالبیضاوی تفسیر بیضاوی او دین علاوه لکه در منصور شو متعدد تفاسیرو لیکلی دي چې کله د الله یو دوست مړ شي دنیا نه پردو کی دنیا نه سلسله کټ شي نو الله فرمای فالسابقات سبقا ما د قسم وی په هغه باندې چې دوی مخکې کیږي الله رب کریم د دې خلق دا روحونه چې دی دا فرشتو سره کی اعلی الیین کې فرشتو سره کی فرمای فالمدبرات امرا ما د قسم وی په هغه روحونو باندې چې دوی بیا د کارونو تدبیر کوي فرمای چې کله یو الله دوست مړ شي له دنیا نه د سلسله کټ شي نو الله رب کریم ورته فرمای چې ته اوس د دنیا والو کارونو چې د تدبیر کوا د دې کارونه جوړوا دا څنګه کې دیش چیرته داسې په قرآن دا خو تفسیر دی چیرته په حدیثو کې دا شی شته دی که نشته دی ها بالکل شته دی لاړ به شو د امام حاکم صاحب کتاب المستدرک تا په مستدرک کې دا حدیث موجود دی واورئ ډېر یو ښکلی جامع بیان دی او ډېر څه به درته میلاو شي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم تشریف فرما دی پدې کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته صحابه اخوا دی خو کتل چې څوک خو نشته دا نبی علیہ السلام سلام جواب چاله ورکړ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس وشو حضور فرمای وی دا خو په ما باندې جنت پیش شو او جنت کې په ما باندې حضرت جعفر طیار دے حضرت علی رضی اللہ تعالی مشر رور چې په جنگ موتیا کې شهید شوه دی اغه ناس دو اغه را باندې تیرې دو نو د خزه هم دلته ناس توا حضرت اسماء بنت عمیس اغه توئی دا سلام جواب میں ستا خاون تا ورکړو ستا خاون جنت کې په ما باندې تیرې دو په ما سلام واچولو توجه مشته ناس نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې یو صحابی په جنت کې تیریږي او نبی علیہ السلام باندې سلام اچوي او نبی علیہ السلام خزه ته وایي چې تا خاون په ما باندې سلام واچولو الله اکبر حضور فرمای وی ما تا اوس دا خبره حضرت جعفر تیار وکړه چې قربان ما تا پوسته وکړه چې تا خو دوه وزري دي لاسونو په ځای دی وزري دي دا ولې نو ما ته چې قربان دې ظالمانو مشرکینو په جنگ موتیا کې مانا یو وزر کټ کو یو لاس کټ کړو بل لاس مانا کټ کړو او اخیر ز په ظلم سره شهید کړه هغه په بدل کې الله ماته په جنت کې وزر راکړې دا اوس جبرائیل او میکائیل سره زګر زما په جنت کې چکمه خواته زما هر خواته تلش مسبحان نو الله فرمای فالمدبرات امرا ما د قسم وی په هغه روحونو باندې چې دوی د کارونو تدبیر فرمای نو دې حدیث نړۍ شای مونږ ته عقیده جوړولو ګلونه میلاو شو یو خدا چې نبی علیہ السلام زمون په شان نه دی علماء فرمایي کچا وی چې نبی علیہ السلام زمون په شان دی نو دا اسلام دایره نه خارج دی نبی علیہ السلام زمون په شان نه دی بخاری شریف حدیث ته حضور فرمایي زمخه توینم او شا توینم تاسو مون کې دومره کسان نه سوک شا تویني سو خو شا تنوي حضور فرمایي په الله مې دې قسم وی صحابه په موس کې ولاړو سوک مخ کې او سوک وروستو صفونه کاغو چې دا مونږ چغې درته و تاسو ته صف برابر کوي صف برابر کوي نبی علیہ السلام په صفونه باندې سختی کوله وای صفونه نه یخ کوي کنه الله به مزرونه کاغ کوي
په صفونو باندې. نو تاسو ته هم دا خواست کوم چې کله ودرېږئ سب خیال کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام صفونه سیده کول. بیا یې وفرمیل ای صحابه دا مه وایئ چې ما اخوا مخ وي، الله په ذات مې د قسم وي څنګه چې زه مخکې وینم داسې زه وروسته هم وینم. او بیا یې وفرمیل د تاسو مونځ د تاسو اودس د تاسو روژه هیڅ په ما باندې الله پټ کړي دا ټولې الله ما ته ښکاره کړي. بهرحال نبی علیہ السلام زمونږ په شان نه دی. نبی علیہ الصلاة والسلام ناس په مدینه کې خبرې د جنت کوي. جنت وال راځي نبی علیہ السلام باندې سلام اچي او نبی علیہ السلام جنت والو ته سلام جواب ورکوي. نو ما عزتمندو چې غلامانو دا یو شان وي چې غلام ته الله دا مقام ورکړی چې په جنت کې کم ځي ته ځي ګرځي، نو سردار او آقا به څومره شان وي. الله دې موږ ته د نبی علیه السلام غلامي همیشه نصیب کړي. نو ما عزتمندو قدرمندو اولیاء الله د الله دوستان دا چې دی دا چې کله دنیا نه رحلت وکړي نو دوی الله تبارک و تعالی مخلوق خدمت لپاره نور هم وقف کړي. خلکو ډیره ټوس عقیده جوړه کړې ده. خلک وایي بس الله نه د هر څه کېدو یقین او مخلوق نه هېڅ نه کېدو یقین. زه د چا نوم نه علم خو ګورې دا الفاظ غلط دي. دا زمونږ په شرع عقاید د شپږمې درجې کتاب دی چې په هغې کې د قدریه او د جبریه عقیده بیان شوې ده. قدریه او جبریه دا پخوا زمانه زمونږ د امام صاحب په زمانه کې څه خلک تیر شوي دي. یو به چې مخلوق د خپل کار تدبیر کوي، ایس خالق مالک نشته دی. دا قدریه وبوي. او جبریه وبوي نه، مخلوق په مثل د یوې لوټې د یو کاڼي دی ایس نشي کولی هر څه کوي خالق. زمونږ عقیده چې دی زمونږ دا عقیده ده چې الله خالق ته مالک ته وللعباد افعال اختیاری. الله بندگانو ته افعال اختیاریه ورکړي دي. ته وغواړې جومات ته ځما، ته خو الله دا نه وایي چې لاړ شه جومات ته، ته خو په خپلې خوښې راغلی، په خپلې ارادې راغلی. اوس ته د الله دا نه فرمایي چې کښېنه، په خپلې ارادې ناستې چې کله زړه درته وایي بیا به لاړ شه. یاد لرئ تقدیر په څلور قسمه دی. یو هغه تقدیر چې د انسان څلورو میاشتو شي. مسلم شریف حدیث ته مور په خېټه کې لیکلی کېږي، فرشته راشي څلورو میاشتو چې شي روح ورواچوي، یا ربه تپوسونه کوي نری کم ښځی کم، یا ربه نیکبخته یې کم بدبخته یې کم، یا ربه رزق یې څومره ولیکمه. بس دا مور په خېټه کې ولیکلی شي. یو هغه تقدیر دی چې تا او ما یې خپله جوړو، کارونه کوو خپله یې جوړو. یو هغه تقدیر دی چې په لوح محفوظ لیکلی شوی دی. یو هغه تقدیر دی چې الله خواته دی. نو دا الله نه علاوه دا درې چې دي په دې کې تبدیلي کېدای شي، چینجینګ کېدای شي، خو چې کوم الله سره تقدیر دی هغې کې تبدیلي نشي کېدای. نو ما عزتمندو الله بندگانو ته اختیار ورکړی دی. څنګه چې اطباء ډاکټران زمونږ علاج کوي دقه شانته الله رب کریم څه پاک روحونه ګرځولي دي چې هغوی په خولو کې د هغوی په ژبو کې الله رب کریم داسې تاثیر داسې یو قوت پیدا کړی دی چې که مونږ ډېرو خلکو باندې وګرځېږو نه کېږو، خو د اخ په یو شف باندې الله وکړي. کارونه خو الله کوي، خو دا د مسلمان عقیده ده چې الله نه وي خوښه یوه پاڼه نشي خوځېدی، چې الله نه وي خوښه یوه ذره هم د خپل زګي نه معمولي شانتې حرکت نشي کولی. خو الله د دنیا نظام چې څنګه جوړ کړی دی ظاهري، داسې یو روحاني نظام جوړ کړی دی. حدیث شریف ته نبی علیہ السلام فرمایي الله رب کریم 300 بندگان دي. هغو 300 لپاسه بیا 40 بندگان دي. هغوی 40 بندگانو لپاسه بیا 9 بندگان دي. د چا زړونه الله د آدم په زړه ایښو دي، د چا زړونه الله د جبریل په زړه ایښو دي، او چا زړونه الله رب کریم د ابراهیم خلیل په زړه باندې ایښو دي. حضور فرمای نوح علیه السلام طوفان نه بعد حضرت علی قول دی چې الله دا نصاب چې دی دا نظام دا همیشه برابر ساتي، چې د 300 کې یو مړ شي الله مخلوق کې ورته مرتبه ورکړي، چې په دې 40 کې یو مړ شي الله د 300 نه یو را اوچت کړي، چې په دې 9 کې مړ شي الله د 40 نه یو را پورته کړي، او د 9 تعداد طوفان نوح نه بعد دا سلسله الله داسې برابره د عابدینو په ځمکه ایښودې ده چې دوی باندې بیا دقه شانتې عذاب نه راځي چې کل دنیا نظام الله په باندې خراب کړي.
نو الله دا یو نظام جوړ کړی دی. الله محبوب فرمایي دوی په طفیل باندې الله خلقو ته اولادونه ورکوي. فرمایي دوی په طفیل باندې الله د ځمکې خلقو باندې بارانونه کوي. ولې چې دا خلق الله ته دعا کوي، الله یې د دوی دعاګانې قبلوي. دا یاد لرئ مسلمان دا عقیده دا ادب چې څه ټایم راسې ختم شوی دی، طریقت سلسله څه ټایم راسې ختمه شوې ده. خلک د فساد او د خونریزۍ شکار شوي دي. چاته به هم څه قسم مشکل راغی خپل شیخ ته به ورغی، تر دې پورې چې تفسیر روح البیان لیکلي من لیس له شیخ فشیخه شیطان. چا چې پیر نه وي دا سړی پیر شیطان. پیر مطلب رهنمودن، لار درته ښودونکی، هغه به لار درته ښایي. تکلیف در باندې راغی وربشې اوبه به درته دم کي او تسله به درکړي، یو څو وظایف به درته وښایي، یو دوه حدیثونه به درته وښایي. تا چا خودکشي ذهن جوړ شوی فوراً به هغه هر څه ختم شي. خو نن سبا خو هر ختم شوی دی. الله دې معافي وکړي. به هر حال ما عزتمندو الله په ځمکې مخ د اولیاو یو نظام ایښودی دی او دا د مخلوق دادرسی کوي او مخلوق دادرسی دپاره الله رب کریم دا پیدا کړی دي. څوک وایي چې نه 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 یاره وایي فلانی بابا نه غوښتل نعوذ بالله من ذلک، دا خو شرک دی. مسلمان دومره کمزوری عقیده شوه، دومره کمزوری عقیده شوه. د مسلمان دا عقیده دی چې مؤثر حقیقي خالق مالک رازق الله دی، خو چې څنګه الله رب کریم دا دوايي ډاکټري علاج یو ذریعہ یو سبب ګرځولی دی، داسې روحاني یو دا لین چې دی دا هم الله یو سبب ګرځولی دی. موږ هم چې کله ډاکټر نه ګولۍ والو دوايي ډاکټر صاحب دې ګولیو سره به ښه شمه، دا خو نعوذ بالله من ذلک ته غیر الله نه مدد غواړې، په دې ګولیو ځان ښه کوې، دا خو بیا ته شرک کوې. ګولۍ خو دې نه ښه کوي، بیا ته ولې وایې چې زه ګولیو سره به ښه شمه؟ څوک ښه کول کوي؟ الله ښه کول کوي که نه؟ ښه کول خو الله کوي. نو ته ولې وایې چې ګولیو سره به زه ښه شمه؟ ډاکټر صاحب ګولۍ دې چې راکړې هغوی سره زه نه شومه ښه، دا دې څنګه ګولۍ راته لیکل؟ ښه کول خو الله کوي، ګولۍ خو نه کوي. خو دا څه شی دی؟ یو سبب دی. سبب زما په خبر خو پوهېږې که نه؟ دقه شانته یو دربار ته لاړې، یو مزار ته لاړې، یو زیارت ته لاړې، پیر بابا علیه رحمت ته ورغې، دعا دې وکړله، دا یو سبب دی. دا یو سبب دی. قرآن وایي وابتغوا الیه السبیلا، ما خواته الله فرمایي چې راځئ، نو بیا څه کوئ؟ ما طرف ته چې راځئ نو تاسو وسیله راوړئ چې څنګه یوې کمرې چت ته بغیر د اندرپایې ته نشئ ختلی، نو دومره لوی ذات نه ته ډایرکټ څنګه غواړې؟ په خپله درته فرمایي چې ما نه غواړې نو بیا واسطه راوړه. بخاري حدیث دی. اوس هم ګنبد خضرا ته مخامخ ودرېږئ، الله دې مونږ ټول بونځي آمین وایي، چې چا نه وي خدای دې دا دوه ځله بونځي آمین. نو ما عزتمند دې ګنبد خضرا ته چې مخامخ ودرېږئ، مخامخ قبلې ته دې شاسي، داسې له پاسه دې ګنبد له پاسه یوه خښتې شانتې خښته پرته ده. دا ولې ده؟ بخاری شریف حدیث دی. خلق راغه مور ابۍ خواته، بیبي عایشې خواته، ابۍ باران نه کیږي، ډېر وخت وشو، زناور وږي دي، تږي دي، باران نه کیږي، واښه نشته. داسې نه ووې چې نفل وکئ، خیراتونه وکئ، الله ته په سجده پرېوځئ. نه، عقیده زده که، د صحابه عقیده زده که. مور ابۍ ورته فرمایي داسې وکئ، زما د آقا زما مولا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا کومه کوټه چې ده زما د اوجره په دې کې سوری وکئ، الله به باران وروي. صحابه ولګېده، هغې کې سوری وکړو، فوراً آسمان باندې وریځ را جوړه شوه او باران شروع شو. باران شروع شو. اوس 1400 کاله تیر شو، خو نن هم ګنبد خضرا کې یوه خښته پرېښودې ده چې کله په مدینه کې باران نه کیږي نو دا خلک هغه خښته لري کې بیا الله باران وري. سبحان الله، چشم دید ورشئ وګورئ. دې نه علاوه بخاري حدیث دی، باران به نه کېدو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو باران به نه کېدو، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام تر حضرت عباس راوستلو، استسقا نفل به وکړلو او قلب رضا به وکړو، صادر به واړولو. قلب رضا صادر اړول چې الله په مونږ باندې حالات واړوي، صادر به واړولو. هغې نه بعد به نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مخکې کړو حضرت عباس او دعا به کولو، یا رب زه عمر دعا کوم باران نه کیږي. نبی علیه السلام تر مې بطور سفارشي راوسته دی، یا الله په مونږ باندې باران وروي.
بخاری الفاظ دي چې حضرت عمر به دعا وکړه او نبی علیه السلام تر به پکې سفارشي کړو نو الله به په مدینې باندې باران وورولو. یاد لرئ دا اسباب دي، دې ته شرک نه وایي. نبی علیه السلام فرمایي مسلم شریف حدیث ته لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی. زه په دې نه یریږم چې ما نه بعد به تاسو شرک وکئ، مشرک بشئ. زه په دې خبره نه یریږم. 3 ځله الله محبوب فرمایل زه نه یریږم په دې خبره. نو قربان په کومه خبره یریږې؟ په کومه خبره یریږې؟ حضور فرمایي په 2 خبرو یریږم. 2 خبرې. یوه خبره هغه چې په بني اسرائیلو کې اولنۍ فتنه راوچته شوې. مسلم شریف حدیث ته حضور فرمایي بني اسرائیلو کې اولنۍ فتنه د ښځو فتنه وه. ښځو په خوند کې دا خلک له حد نه تیر شول، اسلام دایرې نه پسې ووتل. زه هم په خپل امت باندې په دې فتنې یریږم. دویم حضور فرمایي زه په خپل امت باندې یریږم چې تاسو به دنیا په محبت کې له حد نه تیر شي. او حقیقت دی خوا جنازه وي مړی خښېږي، مونږ په موبایل لګوي دا فلانی ګاډی به فلاني ټایم کې لوډ کوي، فلاني ته دومره ورکوي، فلاني ته کوو که نه. دا دنیا محبت دی. دی خوا یو مسلمان را سره پروت دی خښېږي، مونږ راغلي یو بطور ثواب بطور غمخواري، او دی خوا مونږ د ټرکونو او د ګاډو خبر کو چې دومره وکړي. دا څه شی دی؟ دا حب دنیا دی. حب دنیا. دنیا مال جمع کول ګناه نه ده. دنیا مال جمع کول بیله خبر ده او دنیا سره محبت کول بیله خبر ده. په شریعت کې د مال جمع کولو مذمت نشته. شریعت کې د مال محبت زم دی. هغه څه شی دی؟ تا دکان کولاو د جمع ټیم ته نه تیر شو، دا د مال محبت. ته خپل کاروبار ته ولاړ وې، هلته جمع کېږي، نو مقصد دا ده ته جمع خیال دی نشته دی، فکر دی نشته، دا د مال محبت دی. دعا ټایم تا سره نشته، اول خو راځې نه او چې راشي بس نیت تړلی شوی فکس په دې ټایم را دننه کېږي. او بیا چې مولوي صاحب سلام ګرځئ نو بیا نه دعا شته نه الله نه غوښت کوې، ځکه چې تا ته خو هر څه میلاو دي، ته خو موړې، بس بیا منډه که. دا د دنیا محبت ده. له دې نه حضور فرمایي په دې 2 خبرو زه په خپلو امتیانو یریږم چې زما امت په دې فتنه کې مبتلا شي. نن که کم دی که لوی دی که مشر دی که کشر دی که سړی دی که ښځه دی، په دې مال محبت فتنه کې چې دی مونږ ګیر یو. یو کس چې د بینک مخې ته 8 ګانټې ډیوټي کوي ولاړ وي، د لپاره کورسۍ نشته. خو هغه خالق هغه مالک چې تا ته د کروڑاو روپو ګردې درکړي دي، تا ته د کروڑاو روپو سترګې لاسونه او خپې درکړي دي، هغه خالق ته ته پنکې لاندې سوري 10 منټه نشي ودرېدی. نو دا د مال محبت نه دی. مال محبت نور څه ته وایي؟ دا د مال محبت دی. نو یاد لرئ ما عزتمندو قدرمندو، اولیاء الله سره سنگت، اولیاء الله سره محبت، دا سلفن خلفن مونږ ته را روان دي. او دا له خپل زړه نه عقیدې نه دا شی مه وباسئ. یو د علماو محبت مه وباسئ، علماء حقه، علماء اهل سنت، کنی ایمان به در نه واخیستلی شي. نبی علیه السلام فرمایي من اعان العالم فقد اعان العلم. چا چې د یو عالم سپکواله وکړه، د سړي د علم سپکواله وکړو. او فرمایي چا چې د علم سپکواله وکړه د الله رسول سپکواله وکړو. او چا چې د الله رسول سپکواله وکړه د جبریل سپکواله وکړه، ځکه چې دا علم جبریل راوړی دی. او فرمایي چا چې د جبریل سپکواله وکړو د سړي د الله سپکواله وکړو، او دا کفر دی. یاد لرئ یو سړي ذات ته مه ګورئ، یو سړي نسب ته مه ګورئ، یو سړي قد او قامت ته مه ګورئ، صرف دې ته ګورئ چې دا عالم دین دی. دا عالم دین دی او د دې عالم دین په صدقې به الله ما بخي. له زړه نه قدر کوه. او دویم علماو سره، نیکانو سره، پیرانو سره، اولیاءو سره، طریقت خلقو سره سنگت لرئ، هغوی سره کینئ. انشاءالله دنیا به مو ښایسته وي، آخرت به مو ښایسته وي. او فقط علم نه دی، ورسره د دې خلکو صحبت چې دی دا ډېر ضروری دی. لکه څنګه چې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه فرمایي د نور الإضاء په شروع کې چې کوم نور الإضاء راغلی په شروع کې دا حکایت موجود دی. امام شافعي صاحب فرمایي ما چې کله هم یو حاجت پیښ شي، څه سوال مې پیښ شي، نو زه لاړ شمه
زلاړ شمه کوفې ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دربار ته ورشمه هلته 2 رکعاته نفل وکمه او دعا وکمه فرمایي هذا مجرب په دې باندې ما بارها تجربه کړې کله ما چې حاجت پېښ شوی زه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دربار ته تللی هلته نفل کړې دعا کړې فتقضى حاجت علی الله زما هغه حاجت فوراً پوره کړی دی سبحان دا زمونږ امام صاحب شان دی تر دې پورې چې امام شافعي رحمت الله علیه به رفعیدین کولو لاسونه به بار بار اوچتولو مونږ خو رفعیدین نه کوو خو چې امام صاحب دربار خواته به راغی خلک وایي که نه مړي نه اوري او نه ویني مړي اوري هم ویني هم خو تی نه وینې تر دې پورې بخاري حدیث دی حضور چې کله صحابه وې قربان دا 70 مشرکان مو وجل سوکو وای د بدر وچ کویو ته واچول چې وچ کویو ته واچو الله محبوب سر ورخکته کړو ها عتبه ها شیبه ها ولید او ابو جهل الله صدر سره وکړو زما واده ریختونه وکنه زما کلام ریختونه وکنه دې کې حضرت عمر راغی قربان ته خموړو سره لګی تو خمړو سره لګی دا ته اوري الله محبوب په جلال کې راغی وای الله په ذات مې د قسمی دا داسې اوري چې داسې تاسو هم نه اورئ دا داسې اوري نو ما عزتمندو قدرمندو اولیاء الله خواته ورشي نو امام شافعي صاحب براغه امام صاحب خواته به رفع یدین نه کول لاسونه به نه اوچتول نو د مقلدین چې دی هغه ورته حضور ته خو په مونږ باندې سختی کوي ته وایي چې رفع یدین به کوئ لاسونه به اوچتوئ تا سره حدیثونه دي په دې باندې خو د امام صاحب خوا دی ته نه کوې وایي ځکه نه کومه ما ته له دې صاحب مزار نه حیا راځي ځکه چې د ده په مذهب کې دا عمل نشته دی نو د ده خیال ساتمه د ده عزت کومه زه ځکه دلته رفع یدین نه کومه د مړو دومره خیال ساتي امام شافعي صاحب مونږ ته د الله رب کریم د امام شافعي صاحب عقیده را نصیب کړي او د نیکانو په قدم باندې قدم ایښودلو توفیق را نصیب کړي آمین الحمدلله رب العالمین کریم رب السماء واورېدل